نیکی میلاویږي چې ته څاروی قرباني کړي او د الله دپاره په دغې ورځ باندې څاروی قرباني کړي تا ته پته نشته دی د دواړو جهانو سردار فرمایي ما عمل ابن آدم د لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه غوره عمل الله ته څه دی ځکه بعضې خلق وایي که نه چې دا پیسې د قربانۍ روالم او غریبانانو له پې سوالم هغې پې د اختر په ورځ خوراک کوي نو دا به ډېره بهتر نه وي نو احادیث د امام الانبیا وګوره چې د اختر د لوی اختر په ورځ د یوم النحر په ورځ په دغې عمل د رکوټ اختر په ورځ وکړه که نه په د رکوټ اختر په ورځ خلکو له واله که نه او څه ممانعت خو نشته دی قرباني وکړه غریبانانو له خوراک واله که شریعت خو منع کړی نه خو د قربانۍ په پیسو باندې غریبانانو له خوراک ماله څنګه یو سړی دی په د 5 روپۍ قرض دی قرض او دی سحر ووته 5 روپۍ صدقه ورکړله یو غریب له دا ته ښه ونه کړل که ښه یې وکړل که بد دی وایي ما ډېر ښه کار وکړو 5 روپۍ مې صدقه ورکړله زوام دا صدقه پتا فرض نه و دی قرضداري ته ستا دا پیسې حواله کول فرض نو دا دی نفلي کار وکړو چې دا 5 روپۍ دی قرضداري له ورکړی وی چې پتا د چا قرض وي نو دا د دې صدقې نه بهتر وه ځکه الله تا په دغې صدقه نه نیسي چې ولې دی غریب له نه ورکوئ او په دې به دې نیسي چې دا 5 روپۍ پتا پردې قرض و دا تا ولې نه ورکوي نو قربانی پتا د الله د طرف نه واجب د چې کله مالدار او تر الګي او په هغه پیسو غریب له خرچه علي نو دغه واجب نه دی او دا پتا واجب دی نو دا د واجب عمل تپوس په الله تا نه کوي چې ولې دی یو واجب عمل پرې خودو په نفل عمل دی عمل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه محبوب عمل الله ته نشته دی بل محبوب عمل من احراق الدم د وینې تویولو په دغې ورځ د څاروي وینه تویول دا په ټولو عملونو کې الله ته بهتر او خوښه عمل دی چې په دغې ورځ د څاروي وینه توی شي وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها امام الانبیاء وی دقه څاروي براتلکي په ورځ د قیامت بقرونها په خپلو اخکرو سره په خپلو ویښتو سره په دې خپل ټولو سوو سره او په دې ټولو اندامونو سره براتلک دا ویښتو د دې سره به دا څاروي را روان حدیث مبارک کې راځي تر دې پورې راغلی دي چې د دغې څاروي د قربانۍ د څاروي د ده ویښته لا څه کوي او د ده غوښه څه کوي او د ده اندامونه وایي د ده بولو براز چې دي الله به هغه هم په تله د نیکو کې تاله تلي د قربانۍ د څاروي دا دومره لوی اجر او فضیلت لري دا دومره لوی اهمیت لري چې د دې بولو براز به هم الله تعالی په تله د میزان کې تلي او د دې بدله به الله درکړي دا به هم تلل شي د دې دا ټول ویښته د دې دا ټول هر څه به الله تلی او تعالی به الله تبارک وتعالی د دې اجر درکوي په ورځ د قیامت د قربانۍ د څاروي دومره لوی فضیلت او اهمیت دی د قربانۍ د څاروي تاسو کو خیال کړئ که نه سړی چې حج لځي او سفر کوي که نه نو دله څو څیزه پکاري دوه یو د تلو دپاره سورلي پکاري او یو د لارې خرچه پکاري حج پچا واجب دی چې د تلو طاقت وي که نه د سورلی لکه د جاز او الته او دلته د کور د خرچې ورسره هم وي ټیک ده نو د سفر دپاره مونږ له سورلي پکاري او د لارې خرچه پکاري نو داسې د آخرت هم یو سفر مونږ ته پروت دی هغې له هم یوه سورلي پکار ده او د لارې خرچه پکار ده نو دا مونږ چې سرسایه ورکو دا د لارې خرچه ده او دا قرباني چې وکړو دا د آخرت د لارې سورلي ده نو دا هم سورلي شوله او د اختر د صدقة الفطر چې مونږ ورکړي دغه هم د لارې خرچه شوله او د قربانۍ دا څاروي هم د آخرت د لارې سورلي شوله دا ستا د آخرت سورلي ده دا ستا د آخرت سورلي ده
بعضو روایاتو کې راځي چې په دې به ته تیریږي په پولیس رات باندې وی خسور افسار وی علی ځکه په دې باندې به تاسو تیریږئ په دې به سفر کوئ نو د قربانۍ دپاره خسور افسار وی علی چې عیبونه پکې نه وي بې عیبه څاروي علی اخکرې ګورئ لکۍ ګورئ غولان زوتی ګورئ چې روغ څاروي د قربانۍ دپاره واغستلی شي چې عیبونه بیبونه پکې نه وي ګورئ داسې قرباني چې ده هغه ټیک نه ده چې سړی دومره ټپه قرباني والي چې هغه د قربانۍ ځای ته بیا پخپله راتلی نشي او دنده پکې هغه نلې ملې ختم شوي دومره ټپ ټیپک څاروي چې د قربانۍ ځای ته نشي راتلی نو تا به څه اوسي ستا دپاره به په آخرت کې هغه څه سورلي جوړه شي چې دومره ټپ ټیپک څاروي ته والې نو د قربانۍ دپاره ښه سور څاروي علی او دا د عبادت په نیت باندې علی د عبادت په نیت وای دا یو عظیم عبادت دی او شکر دی چې الله مالدار کړی ما او الله را باندې واجب کړی دی او د اختر په ورځ به الله ماله دومره د لوی عمل طاقت راکوي نو خیر دی که 4-5 روپۍ د قربانۍ په څاروي کې در باندې سیوا رالي پروا مه کوئ دا عبادت دی دا زه غوښه کور ته نه وړم دا زه بچو له غوښه نه علمه دا زه یو عظیم رکن د ابراهیم علیه السلام سنت ادا کومه نو خیر دی کو ما نه پې پیسې سیوا لاړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلی لور توایی فاطمه رضی الله تعالی عنها توایی سیدت نساء اهل الجنه د جنت د خزو سرداری توایی خپلی لخت جگر توایی د جنت د خزو به سرداری او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او دا غي دو بچی چې حسن او حسین دی رضی الله عنهما دا بم د جنت سرداران وي د نوجوانان د بچی د نوجوانانو سرداران او مور د خزو سرداران الله دقې د جنت سرداری ته وایي اے فاطمه رضی الله تعالی عنها اے زما لخت جگر اے د جنت د خزو سرداری راشه خپلی قربانی ته ودرېږه راشه خپلی قربانی ته ودرېږه او حاضره شه راشه چې قربانی دی علالیږي ورته حاضره شه دې مطلب ګورې دا نه دی چې غیر محرم دی قربانی علالی او ته ښځې ته وایي چې راشه حاضره شه نه چې محرم یې علالی د یوې زنانه په قربانی کې حصه ده د هغې رور قربانی علالی د هغې خاون علالی غیر محرم نشته دی نو پکار ده چې دا خپلې قربانی ته حاضر شي ودرېږي غیر محرم نارینه نشته دی او د دې قربانی ده او داسې په یو لوی عبادت باندې عمل کوي نو راشه ودرېږه نبی علیہ السلام بی بی فاطمه ته وی راشه ودرېږه وی قربانی ته دې حاضره شه